قاری صاحب و شخاری صاحب چې دا کمی خبرې لیکلي دي وحی به داسې رتله وحی به داسې رتله وحی به داسې رتله د ده هسې صرف اور صرف مازغه کار نه کوي. وحی هر هغه علم دی چې هغه الله تعالی د برنه انبیاء کرامو ته الفاظو سره برای راست ورکوي. ډایرکټ مینس کې بله واسطه ډایرکټ یې ورکوي. کې دا اوس مستقل د قرآن نه انکار شروع دی. منیر شاکر ماما چې کله اوس د حدیث باندې او په بخاري او مسلم ردو کې نو مونږ او د علماء جواب سره کوي نه. وجه دا ده چې دا حدیث خو د ده په نظر هیڅ شی نه دی. اوس د ده د هغه خبرو طرف ته لږ د عوامو رهنمایي پکار ده چې دی کله په قرآن اعتراض کوي. نو اوس څه وایي؟ وی وحی هغه علم دی چې بس ډایرکټ د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبري او منځ کې جبریل نه. اصل کې دا اوس دی غریب پوهیږي نه کنه دی مجبور شوی د حدیث قدسی منلو ته. دا خبر په قرآن کې نه ده، دا د حدیث قدسی قانون دی. او دا یاد ساته هر هغه چا چې خړ پکول مو بسر دی، هر هغه چا چې خړ پکول سره مو بریتونه هم بریخي دي. نوجوانانو هغه خلکو چې د دین په نوم خطا روان یې دی استاذ پسې د قرآن صفا آیت دی چې دا قرآن کریم الله تعالی رسول الله ته براه راست نه دی ورکړی، منځ کې واسطه د جبریل ده. دا صفا د قرآن نه ثابت خبره ده. دې کې لکه څه شک نشته، نه پکې منطقي خبرې دي او نه پکې محنت ته ضرورت شته. الله تعالی په خپل کتاب کې په 19 سپاره سورة البقره کې فرمایي چې من کان عدوا لجبریل، څوک چې منیر شاکر په شانتي د جبریل سره دشمنی کوي او وایي چې جبریل پکې نشته، نو الله تعالی وایي دغه د پرویز بچی ته وایي چې فانه یقینا دا جبریل چې دی نزله روړلې دی، نازل کړی دی دا قرآن علا قلبک ستا په زړه باندې. اوس قرآن صفا وایي چې د اسمان نه د ځمکې ته د قرآن دا پیغام د جبریل په ذریعه رسول الله تعالی ورکړی دی. دا د قرآن. او بیا فرمایي چې څوک دا جبریل نه مني نو فإن الله عدو للکافرین. رستو آیت کې فرمایي چې د پرویز هغه بچیان چې هغه جبریل په منځ کې واسطه نه مني دا ظاهر د نس نه منکر دی او کافر دی، کافر بټه کافر. دغه قرآن به راواخلې منطقي صغرا کبرا به پکې نه، د علم معانی هغه استعارې به پکې نه. صفا آیت کې الله تعالی فرمایي چې دا وحی د برن جبریل راوړی ده. الله فرمایي نزل به الروح الامین، راوړلی دی دا قرآن د برنا جبریل. نزل به الروح الامین، د نزله دپاره فاعل جبریل علیه السلام دی. لہذا د اسمان نه وحی جبریل راوړی دی او دا د قرآن آیت و بخاري او مسلم نه دی. دغه رنګ بل ځای کې الله تعالی په دې قرآن کې فرمایي قل نزله روح القدس، نزله روح القدس بالحق. دا یقینا جبریل رسول الله ته د اسمان نه راوړلی دی د الله د طرف نه. او دغه رنګي الله تعالی د طرف نه جبریل خپل رسول الله ته فرمایي وما نتنزل الا بامر ربک، وایي زه دا قرآن نه راوړم الا بامر ربک مګر د الله په اډر. اوس دا صفا د قرآن آیتونه دي چې د قرآن په دې آیتونو کې الله تعالی فرمایي چې دا وحی د اسمان نه د قرآن دا جبریل رسول الله ته پیش کوي. دغه رنګ قرآن کې د وحی 3 طریقې ذکر کوي. نو یو دا دی چې او یرسل رسولا، الله فرمایي د برنه ملائک راولېږم فیوحی باذنه ما یشاء. نو د الله د اډر مطابق هغه جبریل ځمکې ته رسول الله ته او پیغمبر ته هغه آسماني پیغام پیش کوي. تاسو دې خبرو ته وګورئ دا د قرآن آیتونه دي، خو دا لیونۍ نه مني. نو ته څنګه وایې چې زه بخاري نه منم، زه مسلم نه منم؟ یا لکه د بخاري او د مسلم نه خبره وتې د قرآن دا سړی نه مني. بله یو ناشنا خبره، څو ورځې مخکې د خپل عقل جنګو فارغ ناستو پکولې په بیز ایښی و، ذهن یې داسې چلو را چلو چې ولکه دا قرآن خو به جبریل راوړی دی. کنې زوړ کلیپ یې تاسو یو منټ واورئ. دې کلیپ کې
وی جبریل چې کله قرآن راوړو بل وحی ور سره نه وه نو وی جبریل صرف قرآن راوړلی دی حدیث پکې نه نو وی زه به هم صرف قرآن منم حدیث به پکې نه منم دا د ده د میاشت مخکې کلیف دی هلته خپل اقرار کوي چې جبریل قرآن راوړی دی دلته نن انکار کوي چې جبریل نه دی راوړی بیا یو ناشنا خبره د ظلم کوي وی دا بخاری او مسلم چې وی کنه چې دا جبریل راوړلی دی نو وی دا د بخاري مازغه خراب دی خپل وی وی اخلاقو کې جواب راکوي ډېر مې مه تنګوئ او د امام بخاری رحم الله علیه باره کې وی د مازغه خراب دی و ته الله تعالی د خانه تا خانه کا دا خبره امام بخاری نه کوي چې وحی جبریل راوړلی ده دا امام مسلم نه کوي دا الله تعالی کوي نو کوس